السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو ورکړی وو امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ ژوند په مازو کې به وئ ډیل ټیمالګره کې خسته هلک او جینۍ د غیرت په نوم باندې ډېر زیات بېدردۍ سره قتل شول. هلک او جینۍ د کور نه تښتېدلي وو چې کله د کور نه وتښتېدل د جینۍ پلار خپلې لور پسې لټون شروع کړو. لټون دې حد ته ورسېدو چې خپله لور یې پیدا کړله. خپله لور او د لور اشنایي ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کړل. دا واقعه څنګه رامخې ته شوه ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، تر نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. د سوشل میډیا په سترګه باندې یو خبر ډېر تیزۍ سره خپور شوی و چې په سوات کې ډېره زیاته دردناکه واقعه رامخې ته شوې وه چې هلک او جینۍ تښتېدلي وو، په هغوی باندې حمله شوې وه، ډېر زیات بېدردۍ سره قتل شوي وو او بیا هغه قتل له د غیرت نوم ورکړی شوی و. دوستانو چې کله د دغې واقعې پوره معلومات راووتل نو د دې نه پته ولګېده چې دغه هلک او جینۍ بل چا نه بلکې د جینۍ پلار خپله لور او دغه اشنایي قتل کو. دوستانو دوی دواړه یو بل سره تښتېدلي وو، واده یې کړی و. دوی دواړه د واده په چکر باندې تللي وو چې موږ به د واده یو څو ښایسته ورځې دغه غمونو نه وباسو او دغه غمونه به د ځان نه هېر کړو او د واده یو څو ورځې به په خوشحالۍ تېرې کړو. خو دوی ته څه پته وه چې زموږ دغه خوشحالي به په غم باندې بدلېږي. دوی د واده درېیمه څلورمه ورځ به خو د جینۍ پلار په خپلې لور باندې حمله وکړه، خپله لور یې قتل کړه او د لور خاوند یې ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو پولیسو ته پکار دي چې دې ظالم له ښه بدترینه سزا ورکړي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.